یو مولانا سے بیان کړی دی په هغه کې وایي چې حرم شریف ته مخامخ کې یو ځای کې په ولاړه باندې ودو د الله د نبي صلی الله علیه وسلم روضې ته مخامخ وایي په هغه کې نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې دا پټکې به پلانکي نومې شخص ته ورکړي او دله به ورکړي. زه خو حیران دا یم چې د عربو قوي علما شیخ ابن باز شیخ عثیمین یا دغه شانتي لوی علما د هغې کتابونه موږ د اوسه پورې کتلي دي او یو کتاب کې به ته رامندنه کې چې نبي صلی الله علیه وسلم هغې ته چېرته ورغلی یا ورته ویل چې پټکې واخلئ یا ورته ویل چې څادر واخلئ یا دا واخلئ دا. و زمونږ خاص کر په پاکستان کې یا په افغانستان یا دې علاقو کې د سیستم ده چې هر ورځ یو کس خوب ویني چې پلان کې له پټکې ورکړو پلان کې له رومال ورکړو پلان کې ته ویل چې ته به دا وکړې ته به هغه وکړې. نو بار موږ خلکو ته دا وایو چې قرآن او حدیث ومنئ په صحیح معنی باندې په ځای د دې چې زه دا یم او زه بریلی یم او زه دیوبندی یم او زه پنجپیری یم او زه دا یم زه هغه یم. صرف قرآن او حدیث خالص قرآن او حدیث ته راشئ په والله العظیم چې دین د خوبونو نه تعبیر نه دی دین په خوبونو باندې نه دی بنا قرآن او حدیث ومنئ چې الله سبحانه وتعالی زموږ ستاسو نه راضا شي. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله او د رسول خبره ومنئ ولا تبطلوا اعمالکم خپل اعمال مه بربادوئ